زما دا نننی کلیپ نننی خبرې د هغې چا دپاره دي کوم خلک چې د خپل ژوند نه ډېر تنګ راغلي دي، مشکلاتو کې راګیر دي او د ژوند هر یوه لار په دې باندې بنده ده او د خپل ژوند نه ډېر زیات مایوسه شوي دي. د هغې دپاره زه نن دا یو څو خبرې کوم سپیشلی د هغې دپاره. ویې ګورئ انشاءالله چې د دې کلیپ نه پس به تاسو سکون میلاویږي او تاسو به یقینا د خپل ژوند نه خوند اخلئ انشاءالله. ګورئ تاسو په دې سایډ باندې زه یو کلیپ چلوم، دا کلیپ تاسو ته ښکاري، دا تاسو په غور سره وګورئ. په دې کلیپ کې یو میږی دی د اوبو په منځ کې په یو کاڼي د پاسه ایسار شوی دی او دا بالکل ریل کلیپ دی. دا تاسو ته زه ښیم چې څنګه الله رب العزت دغه میږي باندې سخت حالات راوستي دي. یعنی یو میږی د اوبو په منځ کې ایسار شو، بس د مرګ خو بس بیا بالکل چې دی هغه ترتیب برابر دی د مرګ. خو یو طرف ته الله رب العزت مشکل راولي، بل طرف ته الله رب العزت د راویستلو کم ترتیب او کم لاره برابروي. الله اکبر. یقینا داسې یو قسم ته کار او داسې یو قسم ته ترتیب برابرول دا زمونږ ستاسو رب کوي. دا کلیپ تاسو ته ښکاري که نه؟ میږی دی په اوبو کې ایسار شو، اوړي راوړي څه وکړم. خپل محنت کوي، مایوسه کېږي نه، کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته کله بل طرف ته، خپل کوشش نه پرېږدي. د هغې نه بعد الله رب العزت څه کوي؟ یو پاڼه راولي، یو څیز راولي، په هغې د پاسه دی کیني، بیا وړي اخوا وچ طرف ته وړي او ځي خپله لار وړي. نو ای مسلمانه، ای انسانه، ته خو میږی نه یې، ته خو اشرف المخلوقات یې، ته خو الله ته ډېر ګران یې. په ټولو مخلوقاتو کې ته الله رب العزت ته ډېر ګران یې. ستا تخلیق چې الله رب العزت کړی په هغې باندې الله قسم خوري، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله فرمایي قسم خوري چې ما د انسان ډېر ښایسته پیدا کړی. انسان تا سره خو الله رب العزت د هغې مور نه هم ډېره مینه کوي چې هغه ته ترې پیدا یې، د هغې نه هم در سره اویا چنده زیاته مینه کوي. نو ای انسانه ته ولې مایوسه کېږې؟ ته ولې د خپل ژوند نه تنګې؟ ته ولې پریشانه کېږې؟ ته ولې ناامیده شوی د خپل رب نه؟ ستا د رب رحمت خو تا سره ډېر نږدې دی، تا سره ډېر قریب دی. ستا رب خو تا ته د شهرک نه هم ډېر نږدې دی چې یو میږي ته لار ورکوي، یو میږی د اوبو او د مرګ نه راوباسي. تا ته به ولې لار نه درکوي؟ تا به ولې د مشکلاتو نه راوباسي؟